وعلیکم السلام. څنګه یې بچیا؟ محمد مسعود. جوړه محمد مسعود. دا کوم ځای بچیا؟ پېښور. پېښور دی. دلته په کډه باندې کېږي. ها مور پلار دې دواړه وفات دي بچیا. څومره وخت پلار دې وفات شوی دی؟ ډېر وخت پوهېږم نه، زه ډېر وړوکی امور مور هم وفات شوی ده. نور څه نه یم، بس دلته کې اوسېږم. دې ما ته وایي چې بس صرف خپل سبق ووایه، نور په وخت کې به زموږ هر څه دا کوو. دې ادارې ته چې راغلی سبق ویل د خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یې. ته راشه بچیا. ستا څه نوم دی بچیا؟ احساس نوم دی. احساس و؟ ماشاءالله. کوم دی بچیا؟ ګناجر. ګناجر یې. پلار دې څومره وفات شوی دی یاره؟ کال به شي. نو ته هغه وخت کې د څونه کال وې بچیا؟ وړوکی وم. وړوکی وې. تا د پلار یاد دی که نه دی؟ یاد دی لږ لږ یاد دی. ابو ته یادېږي که نه؟ یادېږي. دلته چې سبق ته راځي کور کې دلته پیسې څوک درکوي؟ زما مور. مور دلته درکوي؟ ښه. جی وایه ستاسې وسیم صاحب زه لکه څنګه چې د انجي صاحب دی څنګه چې د مهر فاونډیشن والا دې دا پروګرام کوي، نو دغه شانتې ناظرین زموږ د دې ټي وي په وساتت سره موږ تاسو ته دا سوال کوو چې د هر سړی د دې ماشوم په سر باندې دغسې لاس راغلی، ځکه چې د الله طرف نه په دې یو لاس راښکودو باندې د هر ویښتام رایولېږي ده، نو پکار دا ده چې موږ هم د خپل طرف نه څه وکړو. جزاک الله. استاد صاحب خبرې د پوښتنه کوم په سترګو دې کې اوښې رالې دا ولې یار؟ نو په سترګو کې مې وښې ځکه راځي چې په خپله باندې هم یتیم پاتې شوی یم، چې کله پیدا شو په هغه کال باندې مې پلار مړ و. نو د دې ماشومان چې کوم ماشوم څه خبره کوي نو هغه لکه چې په خپله یم. مهرباني. او استاد صاحب الله دې کړي چې په عموماً تحصیلونو کې دغه شان ویلفیر ارګنایزیشن کولاو شي او داسې یو ماشوم محرومه د سبق نه، د صحت نه، د روزګار نه، د رزق نه محرومه پاتې نه شي. او څنګه چې د استاد صاحب وویل چې موږ ټول له همدغه شان د دې یو جذبې سره کار پکار دی، نو انشاءالله زموږ دا معاشره به همدغه شان ترقي وکړي او د الله پاک مدد به هر وخت زموږ سره شامل حال وي.